السلام علیکم مرګر امید لرم چې تاسو په ټول ټیک ټاک وي. زما نوم عبدالخالق خټک دی. زه په میډیکل فیلډ کې تقریبا 15 کاله شو چې دې سره ریلیټډ یم. دې ویډیو نه مخکې ما یو څو ویډیو جوړې کړي دي، شاید چې تاسو کتلي دي. لکه الټۍ موږ ته ولې راځي، د دې څه څه وجوهات کېدلی شي. هغه ویډیو که تاسو نه وي کتلي هغه هم تاسو وګورئ. یا د سر ولې ګرځي، د سر د ګرځېدلو یعنې سر د چورلېدلو څه څه وجوهات کېدلی شي او کم کنډیشن کې دا سر ګرځي، هغه که تاسو ویډیو نه وي کتلي هغه هم تاسو وګورئ. دې نه علاوه ملیریا بارے کې ما یوه ویډیو جوړه کړې ده چې ملیریا په خپله څه شی دی او د ملیریې څه څه وجوهات کېدلی شي او دې سره سره د ملیریې کم اهم علامات دي چې موږ ته پته ولګي چې یاره د مریض ته اوس ملیریا ده. هغه ویډیو که تاسو نه وي کتلي هغه هم ضرور وګورئ. هغه کې ډېر اهم او ښکلي انفارمیشن معلومات تاسو ته ما درکړي دي، هغه ضرور ویډیو ټولې وګورئ. نن یوه نوې ویډیو جوړوم چې د ګیوسکان سیرپ باره کې ده چې ګیوسکان سیرپ څه فایدې دي، یوزز څه دي، بینیفټس یعنې فایدې څه دي او دا موږ د دې ډوز څه دي او ساید افیکټ نقصانات یې څه دي او دا ماشومانو ته موږ څومره ورکوو، لویو ته موږ څومره ورکوو. دا ټول انفارمیشن انشاءالله په دې ویډیو کې زه تاسو سره شیر کوم. دوستانو ګیوسکان شربت داسې یو شربت دی چې زیاتر استعمالیږي. تاسو په دې ویډیو باندې کتلی شئ چې ډېر بهترین شربت دی، زیاتر خلک استعمالوي. نو دلته په دې ویډیو کې موږ دا خبره کوو چې د ګیوسکان سیرپ په کم کنډیشنو کې موږ ورکولی شو مریض ته. اول خبره دا ده چې کله معدې کې تیزابیت سیوا شي نو داسې کنډیشن کې موږ ګیوسکان سیرپ مریض ته ورکولی شو. دویمه خبره دا ده که چېرته په معدې کې درد وي، معدې کې مریض ته تکلیف وي، نو دې درد دپاره تکلیف دپاره هم موږ ګیوسکان سیرپ مریض ته ورکولی شو. او بعضې مریضانو ته د انډایجیشن مسله وي، هضمه یې صحیح نه وي، نو دې وجې نه مریض ته زیاتر تکلیف وي، هضمه یې صحیح نه وي، تکلیف وي ورته. نو داسې مریض ته که د هغه هضمه مسله وي، ورته انډایجیشن مسله وي، ته داسې مریض ته هم موږ ګیوسکان شربت هم ورکولی شو. بعضې مریضان داسې وي چې یو سپایسي فوډ وغیره وخوري، خوراک داسې خوراک وخوري، غوړ پر خوراک وخوري، نو د هغه خوراک وجې نه داسې مریض ته زیاتر د معدې درد هم کېدلی شي. نو د دې معدې درد دپاره هم ګیوسکان شربت موږ مریض ته ورکولی شو. نو د دې شربت په استعمال سره د مریض ته د درد چې کم دی دنه لږ ریلیف میلویږي، آرام میلویږي. بعضې مریضان داسې وي چې هغه پیپسي وڅکي یا کولډ ډرنکس وغیره استعمال کړي، یا د هغوی یو عادت جوړ شوی وي چې هر ټیم روټۍ نه پس یا نارمل کنډیشن کې هم د کولډ ډرنکس استعمال زیات کوي. نو چونکې د دې کولډ ډرنکس خپل هم زیات نقصانات دي. انشاءالله چېرته یوه ویډیو په دې باندې زه جوړه کړم چې څه څه وجوهات چې څه څه د دې نقصانات کېدلی شي. خو په هر حال داسې مریض ته هم زیاتر ګیس مسله جوړېږي. نو که داسې مریض ته د دې کولډ ډرنکس وجې نه، کولډ ډرنکس د استعمال وجې نه معدې مسله وي یا ګیس ورته جوړېږي یا څه تکلیف ورته وي، نو دا ګیوسکان شربت چې کوم دی که دا تاسو استعمال کړئ انشاءالله دې سره به تاسو ته ډېر زیات ریلیف هم میلاو شي. دې نه علاوه چې کم خوراک موږ زیات کوو دې سره زموږ معدې باندې زیاتر بوج جوړېږي. سپیشلي هغه خلک، هغه کسان چې سهار ماښام غرمې یعنې بې وخته خوراک کوي، بېسیاره خوراک کوي، زیات خوراک کوي، نو معدې باندې زیاتر بوج جوړېږي. معده چې کوم دغه خوراک سټور کولی شي نه، نو داسې مریضانو زیاتر معده چې کوم وي اپسیټ وي، خرابه وي، خپل فنکشن خپل کار صحیح طور پر نشي کولی، نو داسې معدې مریضو ته هم دا پکار دي چې دی ګیوسکان شربت استعمال کړي. دې سره به دوی ته هم ښه ریلیف میلوېدلی شي. ډېر ښه خلک به تاسو کتلي وي چې د معدې تکلیف وجې نه هغوی وایي چې په ټوله سینه مې درد دی یا سینه مې ټوله سوځي، داسې هغو خبره کوي لکه د په سینه کې چېرته دننه اور لګېدلی وي، تکلیف وجې نه دا خبره کوي. نو داسې مریضانو ته که سینه یې چېرته سوځي، چیسټ برنینګ ورته کېږي، نو داسې مریض ته هم پکار دي چې دی ګیوسکان سیرپ استعمال کړي. دې سره به دوی ته ډېر زیات راحت میلاو شي. داسې مریضان وي د معدې درد وجې نه، د معدې ګیس وجې نه، د معدې تکلیف وجې نه په سر باندې زیاتر بوج وي، ساډوبي غوندې پې وي، نو داسې مریض ته هم پکار دی چې دی ګیوسکان شربت استعمال کړي. دې سره به دی مریض ته یو ښه ریلیف میلاو شي. ښځې چې بیماره وي، د ماشوم بیماره وي، هغې ته پکار دی چې ګیوسکان شربت زیات استعمالوي. ولې چې ګیوسکان شربت د زنانه ته هېڅ قسم ته نقصان نشي ورکولی، هېڅ قسم ته د خوف د یرې هېڅ خبره نشته، دا دوی استعمالولی شي. او بعضې ښځې داسې وي
چې هغه خپل بچوړو ته ماشومانو ته پی ورکوي نو دوی ته هم دا پکار دي کنه چې دوی ګویسکان شربت کا استعمالوي دې سره ماشوم ته او دې زنانه ته هیڅ قسم ته تکلیف نه راسي ماشوم ته هیڅ قسم ته مسله نشي کېدلی نو دا څه انفارمیشن تاسو سره ما د ګویسکان شربت باره کې شیر کو اوس سره ځو چې د دې ډوز څه دی خوراک څه دی یعنی په کم ایج کې به څومره شربت ماشوم ته یا لوی ته موږ ورکولی شو زیاتره ماشومانو ته د معدې مسله خو نشي کېدی ان کیس که بهرحال بیا څه پرابلم وي نو 5 کلونو چې دا چا کم عمر وي هغو ته پکار دي چې نیمه چمچ ته په ورځ کې 3 ټیمه ماشومانو ته ورکوي په نهاره باندې دې نه علاوه د 5 نه ونسه د 10 کالو پورې د چا عمر وي هغو ته پکار دي چې یوه چمچ ته په نهاره باندې ماشومانو ته ورکوي او دې نه علاوه چې چا د بره 10 کالو نه زیات عمر وي یعنی 18 سال وي یا دا نه هم بره وي نو 2 چمچو ته پکار دي چې په ورځ کې 3 ټیمه یا 4 ټیمه ورکولی شي د سویریټي بیس باندې موږ ورکولی شو څومره ماشوم ته یا لوی ته تکلیف وي هغه بیس باندې موږ دا ډوز ایډجسټمنټ کوو اوس موږ روزو چې د دې سایډ افیکټ څه دي زیاتره مریضانو ته کنسټیپیشن قبض کېدلی شي بعضې ته پکې د الټیو چانس کېدلی شي چې الټۍ ورځي د دې استعمال سره او بعضې کسانو ته د ډایریا شکایت هم پکې کېدلی شي بهرحال دا ریئر کیسز کې کېدلی شي دا څومره غټې خبرې نه دي او کوي هم دا پخپله ختم کېږي مرګرو دا څو انفارمیشن چې تاسو سره ما شیر کو د ګویسکان شربت باره کې چې ګویسکان شربت پخپله دی سم او دا مونږ په کومو کنډیشنو کې په کومو حالاتو کې مریض ته ورکولی شو نو تاسو ته هم که څه قسم داسې مسلې وي چې کومې خبرې تاسو ته ما وکړي نو هغې باره کې تاسو ضرور دا ګویسکان شربت استعمال کړئ انشاءالله دې سره به تاسو ته ډېر زیات ښه ریلیف ملاو شي امید لرم چې انشاءالله دا ویډیو به تاسو خوښه شوي که ویډیو تاسو خوښه وي دا ویډیو ضرور لایک کړئ شیر یې کړئ نور ملګرو که څه ملګرو ته څه تکلیف وي د معدې باره کې نو دا ویډیو هغو ته شیر کړئ چې هغو ته څه ریلیف ملاو شي هغو ته څه فایده ملاو شي او زما دا نوی چینل چې کوم دا ضرور تاسو سبسکرایب کړئ انشاءالله زه به وقتا فوقتا تاسو ته بهترین او ښې ویډیو انشاءالله تاسو ته زه جوړوم او داسې که څه ډیزیز وي یا ګلو باندې نه پوهېږئ یا په دوایانو نه پوهېږئ نو هغه تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې ولیکئ زه به هغې باندې ضرور ویډیو جوړوم خپل ځان او د خپل صحت ډېر خیال ساتئ شکریه